دا د احد غر دی او دا تاسو به د علماو نه اورېدلی وي چې کله دغلته چې کوم دا شهدا پراته دي حمزه رضی الله عنه دغسې دا نور صحابه نو بیا دغه سعودي خلکو دا اراده وکړه چې یاره دا شهدا موږ د دې ځای نه اوچتو په جنت البقیع کې دفن کوو نو بیا دا غر د دې ځای نه پسې روان شو نو چې پسې روان شو نو هغه شهدا یې واپس پرېښول نو دا هغه ځای دی دا غر د دې ځای نه ورپسې ور روان شو نو بیا په قرآن کې هم د دې ذکر راغلی دی نو دا هغه ځای دی دغلته یې نه اوس سیمټ ورکړي دي تاسو یې کتلی شئ دا هغه بختور ځای دی تاسو یې وګورئ او داسې لیکي چې وایي دا احد غر وایي چې زما د دې شهداو سره مینه ده او چې ما دلته یوازې پرېږدي او ما نه شهدا اوچتوي نو دا وایي د غره پسې دا لکه دا د دې وینا وه چې دا غر هم پسې روان شو چې یاره دا ځي چېرته نو زه به هم پسې ځم نو بیا خو دې سره ډېر نقصان راتلو نو بیا دې په هغه وخت سره شهدا یې په ځای پرېښودل نو غر په ځای ودرېدو نو دا هغه تاریخي غر دی تاسو یې وګورئ او دقه سیمټ چې درته ښکاري دغه ځای نه پسې روان شوی و دا یې اوس په سیمټو پسې وربند کړی دی دا یې هغه سر دی دا سر پسې داسې روان شوی و